أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې آیاتونو کې الله رب العالمین د دې بني اسرائیل یو بل واقعه ذکر کوي او هغه واقعه دا ده چې الله رب العالمین دیو ته حکم وکړو چې تاسو یو غوا حلاله کړئ او دا غوا حلالولو مقصد دا و چې اصل کې د دې نه غیر چاپیره د دې چې کوم خلک اوسېدل نو د خلکو کې عام د غوا ډېر لوی قدر او ډېر لوی منزلت او ځینې خلک چې غوا عبادت هم کو او دې بني اسرائیلو په خپل هم د سخي عبادت کړو نو الله رب العالمین د دیو د زلونو نه د غوا غ عزت او غ احترام استل غوښتل چې لکه دیو په ځین کې دا و چې د غوا د چا معمولی تکلیف مرساون دا به امنګ جوایو کنه چې بابا سره د کټ نه گزاري او چا د بابا د خوانه لرګي وهله او یا ته چرته سیړی وهل دا سړی په کټ پیاړی او دا چل کې دا خو په خوان نه خبرې وي نو دا قشان سيزونه په دیو کې مشهور او د غوا باره کې دیو ډیر زیات لوی عجیبه فکرونه او عجیبه سوچونه لرل نو الله رب العالمین په دیو باندې دا امتحان کاو د دې لپاره چې لیهون علیهم معبودهم چې دې لپاره چې د الله نه علاوه چې دیو کوم معبود جوړ کړل چې دا دیو تسبیح کې او ذلیل کې چې دای سم نشي کولای دا مخلوق دی اته صحیح سم نشي ویل اصل رب او اصل معبود چې کوم دی نو هغه الله دی او دویم الله رب العالمین په دیو باندې دا امتحان کاو چې دیو دا غوا زو ته حکم وکما چې دیو دا غوا لاله او کنه لاله ځکه چې د یهودو د دې بني اسرائیل عادت دا چې کله به د الله حکم راغن دیو به کې چو چرا کول بس یو به کې روړې اٹکاواله کله به یو سوال کاو کله بل سوال ته د الله رب العالمین ساده خبره کړل چې تاسو غوا لاله کوي هیڅ شرایط په کې الله دې لګول خو دیو بار بار سوال نه کول چې دا غوا رنگ څنګه دی غوا عمر څنګه دی دا کار څه کوي نو ځان ته په خپل هغه کار ګران کو د دې وجنه په شریعت کې اصول دار چې ګوره شریعت چې کوم ډېر ساده په ساده اصول باندې د بنیاد خودل شوی دی په دې کې ډېر زیات سوالونه کول ډېر زیات اعتراضونه کول دا هر شی کون هر لټول چې په دې کې بچي حکمتي لکه بعضی خلک دي سوای کنه چې لکه د روجي چې کوم نه ډاکټرانو په ریسرچ وکړي چې دا پیدا دا دې کې معده خکېږي پلانې کېږي ډینګي کې کدا حکمت پکې شته دی او کنه ایمان دې ته ویل کی چې کدا حکمت دغه پیدا پکې یی به پکې او کدا پکې شته دی او کنه نو مؤمن دې ته وایي چې بس د الله حکم دی زه په دې وجه منم زه په دې وجه نه منم چې زما معده وسه برابر شي زه په دې وجه مون نه کوم چې خلک د قائد اعظم باره کې مشهور چې هغه چې لکه د امون چې کوم نه خډه مزدار دغه دی دا په دې باندې خډه خو ورزش کی نو د امون کېده شو ورزش په کې هم یو ذریعہ خو مونږ ګرځې لپاره نه کوو چې دا ورزش ذریعہ ده مونږ ګرځې لپاره کوو چې د الله حکم دی نو دې بني اسرائیلو بعض سوال نه ډېر زیات کول شر دا غوا څنګه ده وروسته به ټولو آیتونو کې هغه خبر را روانه ده بیا د غوا باره کې یو څو خبرې چې را دینه کم فواید حاصلول دا جایز دي یو خو د غوا د هغې نه غوښه دا خوړل دا د مسلمان لپاره ښه خبره ده چې سړی د غوا نه غوښه حاصله کړي دغه شانتې د هغې شوده خوړل یا په غوایي باندې خلک د اوبو لپاره پخوانه استعمالو خلکو به اوبه راایستلې یوې لپاره خلک استعمالوي دا څیزونه د دې نه علاوه په غوایي باندې سورلي کول یا په هغې باندې داسې کار کول چې د هغه مثلا د خلکو کته دغه پسې تړلي دا ریړې میړې سامان وامان پرې راوړي دا د غوا او د غوایي د شان مطابق نه دي نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی دا په غوا باندې سور نو غوا ورته الله ګویا کړه هغې ورته وویل چې موږ خو لم نخلق لهذا موږ خو دې لپاره نه پیدا شو چې موږ سورلي وکړی شي موږ د دې لپاره پیدا کړی شو چې موږ د ځمکې اړو یعنې یو مې وراون کېږي د دې لپاره موږ نه پیدا کړی شو خلکو تعجب وکړ چې غوا هم خبرې کوي نو اصل کې الله رب العالمین دا دغه څیز دپاره نه ده پیدا کړی انساني اصول دا دي چې غوا نه هغه پیدا حاصله کړي کومه چې د غوا سره د هغې سره منسلک وي کوم د هغې نه پیدا حاصلول دا جایز وي نو په دې آیتونو کې الله رب العالمین د دې دغه واقعه ذکر کوي نو وایي زیات که وخت قاله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله رب العالمین یامرکم حکم کوي تاسو ته
ان تذبحوا بقره، دا چې تاسو حلاله کوئ یو غوا. نو ګوره موسی علیه السلام ته ډایرک په خپله ونه ویل چې تاسو غوا حلاله کوئ، ویل چې الله راته حکم کوي. دا د دې وجې نه چې هغه ته پته وه چې دا خلک که زه ورته ووایم نو زه د دې قوم سړی یم، اگر چې زه پیغمبر یم، خو ایمان نه خو دومره مضبوط نه و. نو الله هغه ته الله مخې ته کړ چې الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو غوا حلاله کوئ. قالو دی ووی اتتخذنا آیت نیسې موږ لره هزوا په ټوقو سره، ته په موږ پسې ټوقې کوې. نو ټوقې راپسې دا کې معنی دا ده یار دې مطلب دا و چې د غوا د حلالولو لکه څه مقصد دی، الله موږ ته وایي چې غوا حلاله کوي، په دې کې د الله څه مطلب ده او ته په موږ پسې ټوقې کوې. یا دا چې وروسته بله واقعه راشي چې دی یو مړی شوی او د هغې قاتل معلوم نه و. نو دوی موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې موږ له دا قاتل راوښودلی شي، الله ته سوال وکړه. نو الله رب العالمین ته دا وایي چې تاسو غوا حلاله کوئ. نو دوی وویل دا څنګه خبره ده، موږ وایو چې د مړي قاتل موږ ته معلوم شي او ته موږ ته وایې چې غوا حلاله کوه، دې دواړو څه تعلق لري یو بل سره. نو دې وجې نه موسی علیه السلام ته وویل چې ته موږ پسې ټوقې کوې. آیا دا خبره د دې و چې پیغمبر ته دې ووایي چې ته به موږ پسې ټوقې کوې، نو معنی دا ده چې د پیغمبر خبره په ټوقو باندې واخېسته، نو دا په دې کافر شوي دي که نه دي؟ نو یو طرف ته علما دا وایي چې دا باقاعده په دې باندې کافر شوي دي، ځکه پیغمبر خبرې ته ټوقه ویل معنی دار چې دا ته دروغ وایې، نعوذ بالله من ذلک، سره خبره چې پالتو ده. او پیغمبر خبرې ته داسې نسبت کول دا باقاعده کفر دی. د نبی علیه السلام حدیث ته داسې نسبت کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته داسې نسبت کول چې داسې ټوقه ده، داسې ګپ دی، نو دا چې کوم دی په دې باندې ځینې علما وایي چې سړی کافر کېږي، او ځینې علما وایي چې نه دا به دې کافر شو نه و، ځکه پې نه و کافر شو چې دا جاهلان و، دا په دې خبره نه پوهېده چې په دې کې د الله څه حکمت دی. او غالبا ابن تیمیه دا ابن قیم رحم الله لیکلي چې کله یو جاهل سړی د کفر خبره هم وکړي نو ته به هغې باندې د کفر فتوا نه لګوې، ځکه غریب نه پوهېږي، او په دې باندې نه پوهېږي چې په دې خبره باندې سړی کافر کېږي. لکه ته به ډېر کرتې د یو کس نه دا واورې چې وایي چې په قرآن کې هدایت نشته، مثلا په سنت او په احادیثو کې هدایت نشته دی، خو ته په هغې د کفر فتوا نه لګوې، ځکه هغه غریب چې کوم دی خو جاهل دی، په دې نه پوهېږي. هغه دې نه څه خبره ده چې قرآن چې کوم دی هدی للمتقین دی، هدی للناس دی، قرآن په خپله ویلي. نو دې وجې نه په جاهل سړي باندې د کفر فتوا د هغې د کفر د وجې نه د کفر د خبرو وجې نه لګوې. چې کله پوه د زړه نه دا خبرې کوي نو ظاهره خبره که ته فتوا لګیا وکړه نو هغه باسې هم کافري. نو لهذا دوی پیغمبر ته جاهلان خلک هم د دې وجې نه پیغمبر یې خبرو ته ټوقې وویلې. نو قال وویل دوی وتتخذون آیت نیسې موږ لره هزوا په ټوقو سره. قال نو موسی علیه السلام ته وفرمایل چې اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله باندې ان اکونه چې زه شم من الجاهلین د جاهلانو نه. د جاهل معنی دا چې المفترین علی الله په الله باندې دروغ تړونکی، معنی دا زه دې خبر نه پناه غواړم چې زه په الله پسې دروغ وتړم، یو خبره الله نه یې کړ او زه تاسو ته داسې ووایم چې یاره الله ماته دا ویلي. پیغمبر چې کوم دی ما ینطق عن الهوا، خو خپل خواهشاتو نه خبرې نه کوي، ان هو الا وحی یوحی، هغه ته چې کومه وحی کېږي هغه بیانوي. نو لهذا معنی دا وه چې زه خبره کوم نو دا د الله طرف نه ده، زه په تاسو پسې ټوقې نه کوم. بیا ورته غوږ شي. وإذ قال موسی، کله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله رب العالمین یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې حلاله کوي تاسو بقرة یو غوا. قالو نو ویل دوی وتتخذون آیت نیسې موږ لره هزوا په ټوقو سره. قال نو موسی علیه السلام فرمایل اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله باندې ان اکونه دا چې شم زه من الجاهلین د دروغجنو نه یا د جاهلانو نه. واخر دعوانا